الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورۃ بقرہ شروع ہوا. ابتدا کے صداقت د قرآن کریم، بیا دا اولنی ډلې چې هغه مومنانو د هغې 15 صفتونه او د هغې آخري انجام. ورپسې دوه آیاتونو کې کم چې ښکاره دشمن او ښکاره کافرو د هغې مختصر خبره او د هغې آخري انجام. دې ځای نه درېیمه ډله ده چې هغه منافقان دي. سورۃ فاتحه کې ورته ویلي وو ضالین. نو دا خلک په ظاهر کې ستا سره به ځان نږدې کوي، نو تا ته به وایي زه ستا ملګری یم. د دشمن خواله به ځي، ستاسو خبرې به رسوي او هغې ته به وایي موږ ستاسو ملګري یو. نو د دې سړي په چل باندې سړی نه پوهېږي. څه وخت تیر شي بیا پوه شي، لیکن ابتدا کې یې سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا زما ملګری دی او که نه د بل ملګری دی. نو الله رب العزت دلته کې د هغې بد خصلتونه ذکر کوي 15 او د هغې آخري انجام هم ذکر کوي. بیا وروستو وضاحت په مثالونو باندې کوي. نو دلته کې ستا خواله به راځي آمنا آمنا به وایي، ستا خواله به راځي او ستا سره به فارم ډکوي، لیکن اخواته چې بهر ته وځي نو بیا به زیلې ریبي. نو د هغې تذکره کوي. دا ولې کوي؟ خلکو له دوکه ورکوي. ستا نه مخوري د بل نه مخوري. دا ولې؟ وایي په زړونو کې مرض دی. لکه څنګه چې یو سړي په زړه کې مرضي، یو سړی ناجوړه دی، نو دته خوږ شی ورته تریخ کاري او تریخ ورته خوږ کاري. دغسې دي نو د دې هم د خولې خوند خراب شوی دی. دی اوس په دې باندې پوهېږي نه چې موږ څه کوو. نو د هغې تذکره راځي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. او بعضی د خلقونه هغه دي چې وایي آمنا بالله من ایمان راوړی په الله باندې وبالیوم الآخر او په ورځ د آخرت. وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دی مؤمنان نه دي. د دې په زړونو کې ایمان نشتی، دا ستاسو ملګري نه دي. په ظاهر کې دا به وایي موږ مؤمنان یو، موږ مسلمانان یو، منگا ایمان راوڑے، منگا اللہ منو، منگ دا قیامت منو. نور ایمانیات منگا اللہ منو، دا اللہ رسول منو، قرآن منو، ملائک منو، نور رسولان منو، دا غیبانے کم کتابوں نے نازل شوی آغم منو. دا بوئی لیکن دا دا جب خلق وئی زبانی جمع خرچ دے. صرف دقا خبر دا نور اخوانشتی سو، یقین نشتے، اعتقاد نشتی. سورۃ عنکبوت کے اللہ رب العزت کلا کلا امتحانات راولی. د امتحانات و تذکرہ دالتا کی ناولنا شروع چکے نو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آئے دے خلقو دا خیال لے چی منگ با دا وایو چې مونږه ایمان راوړل نو په دې باندې اخلاص شي
دی باندې به اخلاص شي او د دې باندې به امتحان نه کول کیږي په دې باندې به حالات ناراضي سختي به ناراضي تکلیفونه به ناراضي نور دین باندې عمل کول به پکې نه نه دا خبر د دې غلطه ده بلکې امتحان به راځي مخکې چې څومره خلکو هغې باندې امتحانات راغلیو کله چې یو سړی ایمان راوړي روز دې دور کې هو هم چې کله یو سړی د کفر نه راشي ایمان ته نو هلته کې هغه باندې هم تکلیفونه راځي یو هندو دی هغه مسلمان شي خلک بیا نه پرېږدي خپله معاشره کې نه پرېږدي خپل کور کلی کې محله کې نه پرېږدي وباسي دارنګې د هغه سره نور حالات شروع شي د دنیا حالات ورسره هم شروع شي د مال او دولت ورسره هم شروع شي د رزق ورسره هم شروع شي دا تکلیفونه راځي که نه دغسې زموږ په دې علاقه کې زموږ په دې ملک کې بعضې کافر داسې دي هغې باندې هم حالات راځي نو کله کله بعضې بیا داسي مسلمانان وایي هلکه د دپاره چنده وکوي چې د ده مالي حیثیت وزګه چې هلته کې خو هغو ته ځان لاس راخ کو دو د چې کوم کار کسب بکاو نو هلته کې خو اوس هغې نه پرېږدي نو د دپاره اوس پکار دي بعضې خلک یې نه پرېږدي بیا بعضې خو کوشش دا کوي چې مړ یې کړو او بعضې که دغه نه نو بیا خپل کلي کې محله کې خپل علاقه کې بیا نه پرېږدي دلته کې زموږ په دې ملک کې چترال کې چې کوم کافرستان ورته وایي هلته کې هم دا قصه ده چې کله یو سړی د هغې د دغې کافرستان نه هغه کالاشیان دي د هغې نه یو سړی مسلمان شي نو بیا هلته کې نه پرېږدي د دې ځای نه به وسوځې نو دغه حالات راځي امتحانات راځي نو الله وایي دوی به په خولې باندې داسې وایي چې موږ ایمان راوړلی په الله باندې په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی مؤمنان نه دي نو دوی چې دا ځان ته امنا خبره کوي موږ ایمان راوړلی موږ مسلمانان یو وروسته به راځي 14 آیات کې راځي وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا مؤمنانو سره چې کله میلاویږي او شکر دی چې زه خو مسلمان یم وایي زه مؤمن یم ما ایمان راوړلی دا به وایي لیکن اخوا ته چې هغې خواله لاړ شي د کافرو خواله لاړ شي نو هغې ته وایي زه ستاسو ملګری یم نو دلته کې وایي الله رب العزت د هغې جواب کوي چې دلته کې وایي منګه ایمان راوړلی په الله باندې په ورځ د آخرت باندې او الله وایي نه دي مؤمنان نه دي ولې الله زړه نه خبر دی ما او تا خو د زړه نه یو خبر زړه کې څه دي هلته کې هغه وایي زه مسلمان یم زه مؤمن یم ما ایمان راوړلی زه ستا خپل یم دا به وایي لیکن هلته کې د زړه حال خو چاته نه معلوم الله نه سوا نو الله وایي دا ولې کوي دا ځکه کوي چې یخادعون الله والذین آمنوا دی دوکه ورکوي الله لا والذین آمنوا او هغه کسانو چې ایمان یې راوړلی مؤمنانو له دوکه ورکوي الله لم دوکه ورکوي دا الله او مؤمنانو لم دوکه ورکوي دا چې دی الله له دوکه ورکوي نو دا خو ګرانه شوه خبره ورانه شوه مؤمنانو له دوکه ورکوي نو دا خو صحیح شوه مؤمنان دي انسانان دي دوکه کی مسلمان سړی چې دی نو دا غیر کریم وي دا ساده دی یو سړی ته خبر هو کې د اعتماد کوي په بل باندې زه یوی بنو نو هلته کې الله هم دوکه ورکوي نو ورپسې الله جواب کوي نه مال دوکه نشي راکولی خو د دې کار سره د دې کار دی دوکه ورکول الله لا الله له دوکه ورکوي رسول الله دوکه ورکوي مؤمنان له دوکه ورکوي لیکن د دغه دوکې اثر څه دی الله یوم یخدعون الا انفسهم دی دوکه نشي ورکولی
یا دی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه له ورکوي، خپل ځان له دوکه ورکوي. لکه یو سړی دی اسمان په کاڼو باندې ولي، نو څه چل به کېږي؟ دی خو دې نه وولي ګزارو کي کاڼه دی ګټه ده بل څه شی دی هغه چوت لاړ شي دی ما اسمان وویش، نو اسمان یې نه ویشتلی، اسمان ته د کاڼې نه رسي، هغه ځینه واپسۍ کې هغه کاڼې راشي نو کله کله د ده په سر باندې مو لګي او کله جو بل ځای باندې ولګي خو دا کله کله داسې کېږي. نو الله دې نه چې شروع کوي نو دی وایي زه اسمان ولم، دی خوشحاله دی اسمان مې وویش. بعضې خلک پخوانۍ قصې کوي نور باره کې وی چې دا نور راخیږي زمونږ په طرف باندې او پریوزي په غرمه چې دی نو هغه بل طرف باندې کوي، نو نور په نور سره جنگ شروع کو. دا د خلکو خبرې نو نور ته گزار رسی غنا او دی خوشحاله دی موږ نور وویشو، نو یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله له الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړل، یو ابتدا د عملی او یو داغي نتیجه به صحیح انجام به صحیح. نو انجام دا دی چې وما یخدعون الا انفسهم دی دوکه نه ورکوي مگر خپل ځانونه له ورکوي، وما یشعرون دی چې ځان له دوکه ورکوي نو دی قلاریږي ولې نه؟ نه الله وایي دی پوهېږي نه که نه وما یشعرون شعور نه لري، دی په ظاهري هغه نفع نقصان باندې هم نه پوهېږي، دی چې اسمان په کاڼو باندې ولي نو کاڼې راځي د په سر باندې لګي، دی په دې باندې هم نه پوهېږي چې دا زما هغه کاڼی دی. دی وایي هغه دې سره موږ الله ولو نو هغه نه موږ اسمان ولو د اسمان والا موږ ولیو. دا د دې حالي نو ما یخدعون الا انفسهم دی دوکه نه ورکوي مگر خپل ځان نه ورکوي، ما یشعرون او دی شعور نه لري شعور پکې نشته. ځکه دلته چا خبره کوله وي په دغه ځای کې هغې اخو علاقو کې یو سړی هغه باندې زکات هم لازم و عشر پې هم لازم و، نو هغه غنمو دانې واغستې په منګي کې او په هغې کې پیسې دننه کېښودې د زکات هغه وې وړې مولې مخکې به خلکو مولیانو له زکات ورکاو عشر به ورکاو، اخون صاحبو ناغله وې وړې ناغله ورکړې وې دا زکات کې قبولی کا هغه ټیک ده شو واغستې کېښودو منګي سره یې کېښودو، سړی ته روان شو پیزازې ته چې ورسېد واپس بیا راغی، نو وی چې دا خلک د بعضې خو په بیادبۍ باندې بې عزتۍ باندې نوم اخلي، او ملا صاحب وایي او مولا دغې باندې به ته څه کوې خو دا ما به یې راخرڅ کا تاله به زه یو 15 روپۍ درکړم او دا مال راکړه. وایي صحیح ده 15 روپۍ خو ډېرې ښې دي، هغه دورو مخکینی دورو منګی بیا هغه څه غنم مې واغستو کور ته یې ویوړو، کور کې د ښځې تپوس کو دا دې چلو کو دا ته واپس راوړو، وی هغه خدای مې هم دوکه کو او هغه ملا مې هم دوکه کو. نو ملا یې خو دوکه کو دا خبره یې خو وویله چې هلته کې په غنمو کې دننه پیسې یې ښودې هغه پیسې واپس راوړې، څومره پیسې چې وې 15 روپۍ باندې غنم هم میلاو شو، دننه پکې پیسې چې څومره وې هغه هم میلاو شوې. نو الله یې دوکه کو نه الله خو دوکه کېږي نه، خو دا دوکې که ځان یې دوکه کو د دې سزا به سبا قیامت کې ورته میلاویږي. نو الله وایي وما یخدعون الا انفسهم او دې دوکه نه ورکوي مگر خپلو ځانونو له ورکوي، وما یشعرون او دې شعور نه لري
شعور نه لري د مشاعر د ظاهری سترګې ظاهری وګونه ظاهری لاسونه حواس خمسه چې دای کار نه کوي کدا ولي نه کوي دوکه ور کوي دل دوکه ور کول کیږي دوکه دې ور کوي نو غزان له دوکه ور کوي اپ دې باندې نه پويږي الله خبر هم د قصیدا خفي قلوب مرض پزړون کې مرض ده کنه چې پزړ کې مرضی نو کله چې یو سړی باندې مرض راشي بیمار شي نو بیا د ته خوښ شي ولا ورکه خلو وته ورانه کوي تاریخ دی او چې تاریخ شي ولا ورکه نو هغه یو دا خدیخه نو د باندې د خلې خون خراب شوی دی نو اوس د مشاعر کار نه کوي د لاسونه کار نه کوي لاسونه باندې نشي معلوموله وګور باندې نشي معلوموله وګونه هم کار نه کوي سترګې هم کار نه کوي بعضې سترګې د سړي ړندې شي کله کله داسې چې سترګې روغې دي هلته کې چشمې ورته په سترګو کې بل شان چشمې په سترګو کړلي نو بیا کله کله دا یو وړوکی شی ورته غټ ښکاري اخله قصې کوي پته نه لګي سړی چشمې په سترګو کړلي نو هغه اوږد اوږد کور و هغې ته رانږدې شو وی د دا هندوانې په څو ورکوي وایي که دا هندوانې خو نه دا کور دی نو هغه ته هغه کور دانه ورته داسې ښکارېده لکه هندوانه خربوزه وغیره دومره غټ شی ورته ښکارېده نو سوی فی قلوبهم مرض په زړونو د دې کې مرض دی فزادهم الله مرضا نو زیات کو الله مرض د دې مرض الله نور زیات کو دلته کې دیته مخکې تبت یدا بلعب وتب کې موږ یو خبره کړو دا جمله دعائیه ده که جمله خبریه ده که جمله انشائیه ده نو فزادهم الله مرضا یو ترکیب د دا کې چې دا جمله خبریه ده فزادهم الله مرضا نو الله د دې مرض نور زیات کو مرض زیات شو څومره چې دې لګیا ده دا کارونه کوي جو مرض ضرور زیاتی دویم دا چې دا انشائیه ده دې ته دعای شر وایي فزادهم الله مرضا نو زیات دی کی الله مرض د دې مرض دی الله نور زیات کی ها دا په دې حالت کې دغه دي نو چې کله جمله انشائیه شي جمله دې ته وایي دعای شر یو دعای خیری یو دعای شری نو دې مرض دی الله نور زیات کی نو دا دعای شر شو نو دا څوک کوي الله موږ ته چل خی چې او داسې دغه قسمه خلق چې نو هغه د پاره تخیری کولی شي ښه چې هغه تا ته دومره نقصان در رسوي نو یا الله نور تباه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خونه ښودل چلې ښودل مخکې هلته کې موږ یو خبره نور هم بل هم کړوه دلته کې بسم الله ده الحمدلله ده دا بعضې خبرې اسلي په ذهن کې نه اسلي بیا نور شکونه پیدا کېږي بیا خبره دای دلته کې لیکلی دا کتاب دی د الله دې کې لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم دې کې لیکلی الحمدلله رب العالمین دا الله په نوم باندې شروع ده دا الله نه امداد غواړم په ټولو کارونو کې ټول صفتونه حمدونه د خدای توب خاص الله د پاره دي تاسو کوی دا الله وای نو مطلب دا چې موږ چې کوم الله تعالی وایو خدای وته وایو هغه چرته داغه خدای بل چتا اشکال دا راځي ولې دا کتاب خو الله لیکل لګا دا الله طرف نه دی کنه چې الله طرف نه دی چې الله وای بسم الله الرحمن الرحیم نو دا الله چته بل الله دی
یا الله وی الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي نو دا چې ته بل الله دی نه دا یدا سي کله چې ابتدایي الله رب العزت هم دې مسلمان ته چل خي او کله چې زموږ دا واړه سبقونه وای مدرسه کې سبق وای سکول کې سبق وای نو سکول والا او ته چل وخی وایګه ته چې سبا تا ته چټي ضرورت شي نو درخواست بلکې نو څنګه بلکې نال دکی هغه ولیکي بخدمت جناب هیډ ټیچر سے دا هیډ ټیچر خو دې پخپلې او دې هیډ ټیچر نه هیډ ټیچر نه خو ته بل هیډ ټیچر یې سو نه دا چل خي وای چې تب داسې وکې سبا چې ته چتا نه جوړه یا چتا ضروری کار دی چټي غواړي نو ته داسې طریقې باندې لیکي نو الله موږ ته چلخي تاسو شروع کوئ په کارونو کې نو بسم الله الرحمن الرحیم بوای کله چې تاسو موږ کوئ دا الله حمد و ثنا کې نو په دغه طریقې بوای چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین داسې بوای نو دلته کې الله رب العزت موږ ته چلخي ته چې خیره کې دغه سړی تکې نو دې سبکه فزادهم الله مرضا نو الله دې د دې مرض نور زیات کی چې مرض نور زیات شو دغه مرض دی روحانی مرض دی یو بدنی مرضی یو روحانی مرضی بدنی مرض هغه اثر په بدن باندې داغه زیات نه زیات خبر ای تر مرګ پورې وای ابې مړ شو ته به وشلېدا خبر خلاص شو دغسی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نن بعد به تکلیف نه ستا پپلار باندې فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی ستا پپلار باندې نن نرستو بیا تکلیف نه وفات شو تکلیف ختم شو دنیوي تکلیف ختم شو مرضو دنیوي بدنی مرضو ختم شو یو روحانی مرض ده روحانی مرض چې ده نو بدنی مرض یو ناغه سړی رسي نو مرګ ته رسي او روحانی مرض چې ناغه سړی رسي زی بی نو جهنم ته ورنه باسي ښا ناخري انتها د مرض روحانی هغه جهنم ده نو ځکه وای دغه کسان چې په ژوند کې مرض ده ولو عذاب علیم د دې لپاره عذاب درناک ده درناک زموږ کتابونو کې لیکي مولم ده درناک ده نزال دی کنه درناک نه درناک دي څه نه ده درد ورکون کې ده مولم ده بل درد ورکي په خپل بدر نه بل درد ورکي ولم عذاب علیم د دې لپاره عذاب درناک ده درد ورکون کې ده بما كانوا یکذبون پس او د دې چې کوم دروغ وي دي چې دا څومره دروغ وي دا غي دروغ په وجبانی دیتا دا عذاب او دا تکلیف دا جهنم بدی ته ملاوی و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض وذری بل بد خصلت ذکر کئ دی کئ فساد او هغه ته اصلاح وای فسادیان دی کم ځای کې چې ګوره دا منافق سره فساد بده کئ فساد دې جوړی چې لګي دلته کې برازي تا ته و تا سره وکینی پاسی تا ته و اسلام الګرم الته کې بزي دبل چا سره وکینی پاسی هغه ته و زستا سره ناو ول کلا کلا د فساد دا چل وتا هغه خي و دې چل بو کې ای دنیا کې چې څومره حالات روان دي دغه دي زمو ملک کې چم څه بعضه فسادونه کیږي څوګي کوي او دغه منافقان کوي کنه منافق کم یو ده اوسی کې دلته کې پاکستان کې او کار کې دبل د پاره دبل د خوشاله ولو د پاره او دبل نه د مال او دولت د حاصل ولو د پاره ولګي کینو چې وګوره سمره چې ګوره دا کیسه رواني دي نو اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض او کله چې ویل کېږي دي ته فساد مکوئ پس مګه کې قالوا ويدي انما نحن مصلحون یقینا من خو اصلاح کون کیو
من چې دا سکو من خو د اصلاح د پاره کو من خو د جوړ جاړي د پاره کو دلته کې تاسو سرم کینو پاسو هغه سرم کینو پاسو دې د پاره چې موږ تاسو یو بل تر نږدې کو جوړ راولو الله وی الا خبردار انهم یقینا دی چې دی هم المفسدون هم دی فسادیان دی ولکن لا یشعرون لیکن دی نه پوهیږي په خپل فساد دی چې کوم لګیا دي فسادونه کوي او هغه ته اصلاح وي نه دا اصلاح کوونکي نه دي فسادیان دي خو دی پوهیږي نه مخکې ویلي وما یشعرون دی شعور نه لري شعور پکې نشته خلک وایي بې شعوره دی وي شعور په بعضې داسې چې هغه په حیوان کې هم بعضې خبر اشتي هغه په دې باندې پوهیږي لیکن دې داسې دی چې د څاروي نه بدتر دی ښه لکه بل ځای کې ورته وایي اولئک کالانعام دا داسې دي لکه څاروي دي بل هم اضل بلکې دا څاروو نه هم بدتر دي څاروي خپل ځای پیژني خپل ځای له راځي او بعضې خلک دغه چې غلاتې وشي او غلاتې خپل کړي او په خره باندې کړي نو دې خره نه په وجه باندې بیا هغه لګیایي غلا معلوموي کله کله داسې کېږي او شوي هم دي نو چلو کی کله کله کریګر داسې چې هغه ټګي نو هغه داسې وکړي چې دا خره روان کړي یو بار چې دی یو پیره خپل کور ته وکړي هلته کې سړی مالک چې راشي چې وګوري هغه په سترګو کم راشي هغه وایي زه ورېږه ته ورسره مزه ښه زه به ورسره لاړ شم خره را پرېږدي د هغه طرف نه چې هغه طرف نه روان شي خر چې په مخ کې پیرې چېرته تلې اقه ځای ته بیا ځي همدغه خبره ده چې دې ځنه خره باندې چې کله خلک کله ډیران پې وړي کله پې نور څه وړي نو چې یو پیر ورته لار وښیي بس په هغه طرف باندې به ځي او راځي په هغه یو طرف باندې سو بولی چې تا د هغه ځای نه بیا منع کړی نه بل طرف ته کې بیا بل طرف باندې روان شي نو هلته کې چې را روانې کي نو دی ورته څه نه وایي ښه په خپله را روانې دی په بل طرف باندې ورکټ شي هلته کې چې لاړ شي مالک وایي ښه مخکینۍ پیره تا دلته کې راوړ به هغه غلا ونیوی شي نو هلته کې هغه دومره پوهېږي او دلته کې دا انسان دی په دې فساد باندې نه پوهېږي الله وایي الا انهم هم المفسدون خبردار یقینا دی چې دی هم دی فسادیان دی ولکن لا یشعرون لیکن دی شعور نه لري ومن الناس من یقول او بعض د خلکو نه هغه دي چې وایي آمنا بالله من ایمان راوړی په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دی مؤمنان نه دي یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله لا والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړلی وما یخدعون الا انفسهم او دی دوکه نه ورکوي مگر خپلو ځانونو لا وما یشعرون او دی شعور نه لري فی قلوبهم مرض فزنون د دې کې مرض دی فزادهم الله مرضا نو زیات کو الله مرض د دې یا زیات دی کی الله مرض د دې ولهم عذاب علیم او د دې لپاره عذاب دی درناک درد ورکوونکی دی بما کانوا یکذبون فسبب د دې چې دی دروغ وایي د دې عادت دا دی په مخ باندې همیشه لپاره دروغ وایي واذا قیل لهم او کله چې ویل کېږي دې ته لا تفسدوا فی الارض او فساد مکوئ په ځمکه کې په دنیا کې په دې ځمکه کې په دې علاقه کې په دې ملک کې فساد مکوئ قالوا دی وی انما نحن مصلحون دی وی یقینا من خو اصلاح کوونکیو من خو جوړ جاړی راوستونکیو خبر الله وی خبردار انهم یقینا دی چې دی هم المفسدون هم دی فسادیان دی دا فساد هم ټول دی راوسته دی شروع کړل ولکن لا یشعرون لیکن دی شعور نه لري الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق